ورته وی بایزید زما دا دوست د ډیران نه راوچت که تا ورله خوله پاکه کړه ما وله دا زړه د دې ګندګۍ نه پاک که خوله پاکول ستا کار و زړه اړول زما کار دی چې راپاڅېده بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته ناست دی او چې داسې وکتل چې دا خو د زمانې لوی ولی الله زما مخې ته ناست دی جوړو یې جړلې غټې غټې اوښکې د دې سترګو نه لاړې او د خپل زړه او صمیم قلب رابطه د رب ذوالجلال سره قائمه کړه چې الله نیم پوښوي بس یو حرام کار کې لګیا خدای معافي راته وکړي ربا سیدنا شیخ امام عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمائی وای ما ته په قادریه سلسله باندې فخر دی چې زما په سلسله کې داسې اولیاء موجود دي بایزید بسطامي غوندې شخصیت لوی واقعات دي د ولایت او د کرامات د دین خلق غافل شو منکر شو د الله د دوستانو د اولیاء الله او د ذاکرینو صحبتونو مجلسونو خلقو پرې خودل د خدای عذاب منتظر دی څنګه چې په دې جسم باندې مونږه محنت کو داسې په روح باندې پکار دی کنه دا روح د دې جسم حصہ نه ده په روح باندې چې محنت کې دا به د ذکر په مجلسونو په حلقو په صحبت د نیکانو صالحینو کې ستا دا روح به صفای د ګندګۍ نه به الله تعالی صفا کوي هغه شرابي او بدکار انسان ته د بایزید بسطامي رحمت الله علیه غوندې ولی الله په مجلس کې یو ساعت صحبت نصیب شو اغم الله د کامل اولیاء نو ګرځو توبه وستا غوث پاک سیدنا امام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تاسو دا غنو موریدلې دا په څومره اوچتو بزرګانو کې دی وخت کم دی دا ختم دی دا واقعات نه ځای کېږي پکې ټول خو زه به درته دومره ووایم سلویخ کاله د الله د مخلوق ته د عراق او د کوفې او د بصرې په بازارونو کې د الله رحمت بیانو چې زما رب دومره مهربانه دی چې هسې دې مو وي چې یا الله ما معاف کړي نو الله دې معاف کوي سلویخ کاله بعد د الله د قهر خبرې شروع کړي او د خدای د غضب ګورې چې خدای به دې ورمیږ مات کړي او خدای به دې بنیاد وکاږي او الله به دې په خپل عذاب کې مبتلا کړي نو الله په یو چغه وواله د الله د دوستانو د دې یو جدا حال دی ورته وی عبدالقادر دومره تیز نظر ول رب ذوالجلال ورکړو غوث پاک سے مبارک لا چې په عراق کې بخپل کوټې ته اوختونو بیت الله شریف به ته مخدا سره واړو بیت الله شریف به دومره لوی پاک انسان د الله تعالی تیر شوی دی دومره کرامات د یو ولی الله نه دي ثابت کم چې د غوث پاک امام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه صادر شوی دی شرابیان زناکار ډاکوان غله فاسدان د زمانه خلق بچ داغه په صحبت کې کېناست دا زړه به نرم شو الله طرف ته ووړي چې دا زه په کم طرف روانه توبه به وستا او په یو مجلس کې به غوث او کتب جوړاو الله پاک په आवाज وکړه الله خپل نیکانو خلکو سره مناجات کوي چې عبدالقادر ولې زما دا رحمت چې دی دا دونه وړو کې دی چې دا د څلوېښتو کالو پورې تا بیان کو د دین اخوا نشته زما دا مخلوق زما نه ولې یری زما د قهر او د عذاب خبرې ورته مه کوه بیا ورته زما د رحمت خبرې شروع کړه چې رانږدې شي دا خو ته دې یری زما د رحم خبرې ورته وکړه چې هغه دومره عظیم ذات دی چې کله د انسان سات دې ځای ته راورسېد او په سینه کې د خړلار شروع کړه او ستا دا زړه د مومه غوندې نرم شو او بره دې دا باڼه واړول چې ربه او بس نیم پوه شوې نو ته میرا بهتر سره څه کې ما نه غلطۍ شوې دي ما معاف کې رب ذوالجلال هغه توبه هم د دې انسان داسې قبلوي لکه مخکې مې د آیت ترجمه وکړه حدیث مې نه دی ویلی نه مې واقعه بیان کړې ده د آیت مبارک ترجمه ده چې الله هغه ګناهونه هم د انسان په نیکۍ باندې بدلی چې کله دی الله ته کامل رجوع وکړه
اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما. غوث پاک صاحب شل کاله بیا د الله د رحمت بیانو کو چې کله بیا د قهر او د غضب خبره بند کړي او د الله د رحمت بیان شروع کو، د مخلوق ته د توبې چلو خو دو او د توبې تعلیمات و تورکل په خپل مجلس کې هر هغه ګناه چې سار دی وکړو ما خام دی توبه واست الله تعالی وي زما بنده ما معاف کړي. ما خام دی وکړو ساري پزان نه غلي غلي را روانه سټ ته ښکته کړي چې دا ما څه کړی دي. الله وي ما ته معاف کړي. زه بادشاہ یم زمانه څوک تاسو نشي کولای معاف کولو والا ذات زیم. هیڅ پته نه لګي چې په کوم عمل دنه الله راضي کیږي. نو یاد ساته 1,00,000 مسلمانان دا به د غوث پاک سے مجلس ته راجمع شوي 1,00,000 مسلمانان او څنګه به چې د لومبي صف والا بیان اورېدو داسې به اخیری صف والا اورېدو د بغیر د لوډ سپیکر نه به بیان او وعظ کولو. مجلس باندې باران راغی بیان ختمو. شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه دا الله داسې دوستان تیر شوي دي د خدای نازولی الله تعالی نه په زور غواړي په زور چې دا کار وکړه. الله پاک یې کوي. حدیث قدسی دی لو اقسم علی الله لا بره. خو موږ لا بندګي نه اختیار کړې دا د جبې بندګي ده د زړه نه ده. دا راکوزه کښکته دي زیګر ته او پړه توبه وکاږه په زبان مو وکاږه. ان ندامت توبه رسول الله فرمایي خپېمانتیا چې زړه کې خپېمان شو بس دا توبه ده. دا غلطه اقرار وکړو چې ما غلطي کړې ده. نو داسې براو کتل اسمان ته او په مجلس باندې په شلق باران وریږي. دا خلک داسې ګډ وډ شو. رب ذوالجلال ته داسې کړه چې ستا رحمت ته مې راغونډ کړي دي توبې ایستلو ته مې راغونډ کړي دي. زه راغونډوم او تی رانه خورې ربه ودرې دا باران. په هغه سات باران ودرېده چې کوم ځای د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مجلس اورېدو ته سامعین ناستو په هغه د سور نور و غیر چاپېر د باران ورېدو. دې ته وایي د الله کاملین بندگان چې د هغې په مجلس کې راته ناسته نصیب شوه الله به راته د توبې توفیق هم درکړي. الله به د صالح اعمالو توفیق هم درکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.